أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق الله العظيم سورة صاد درشتما سپارہ 2 آیات. دا ایوب علیہ السلام واقعہ محکم قرآن پاک کے تیر شوی دا مختلف وزینوں کی. حضرت ایوب علیہ السلام دا اللہ پاک یو نیک بندہ پیغمبر او سختی و تکلیفونه پی راغلی دی او پاغه کې صبر کړی دی. نو پیغمبر علیہ السلام توم اللہ پاک تسلی ورکی چې پتام تکلیفونه راځي نو تم صبر کوه. حضرت ایوب علیہ السلام دیر زیات نیک اور اللہ تابدار و عبادت گزار بندو. مالم ورلا اللہ پاک دیر ورکڑیو، بچیم والا اللہ پاک ورکڑیو، ہر قسم نعمتنا زیات ورکڑی شیو. پدمان اللہ پاک یو امتحان راوست. سمرا مال حالو اغیت نقصان اور رسید. سومرا بچیو اغا ټول وفات شو. نو ټول مال حال اولاد فنا شو. پخپلا دا ایوب علیہ السلام پا بدن باندے بیماریو لگے دلا. نو ډیرو زیاتو تکلیفونو کے مبتلا دی. او پدے ټولو تکلیفونو باندے صبر کو. شیطان یو ځل یو ډاکټر په شکل کې راغی او د ایوب علیہ السلام بی بی ډاکټر وګڼو او دا علاج طلبے تے وکړه چې زما خاون بیمار دی او تو له علاج وکړه. وی شیطان دا یو بزرگ په شکل کې دی او دا ډاکټر په شکل کې دی. دا ایوب علیہ السلام بی بی ته ویل وی زه بدل علاج وکما خو شرط بداوی چې دې جوړ شي نو ته به چې ډاکټر دا تا جوړ کړ. دا تا جوړ کړ. نو زه د دې دارو قیمت تا نه ناخلم
او زه چې دله کوم علاج کوم په هغې فیس هم نه اخلم صرف دقه یو خبره چې ته به وایې چې ډاکټره دا تا جوړ کړی دی تا وله شفا ورکړه بیبي راغلله او ایوب علیه السلام ته دا خبره ذکر کړله چې دغسې ما یو حکیم یو ډاکټر ولیده او ما ورته ویل چې زما خاوند بیمار دی نو هغه راته داسې خبره وکړله نو ایوب علیه السلام په دې خبره باندې ډېر زیات غمجن شو او ته دا خو شیطان و چې دا تا ته وایي چې ته ووایه چې زما خاوند له تا شفا ورکړه او تا جوړ کړه دا شیطان و او ډېر غمجن شوی چې ښه شیطان دومره جرأت وکړه چې زما په کور باندې حمله وکړله او تا ولې د سره دا خبره وکړله دې شیطان سره تا خبره ولې وکړله نو د خفقان او د غصې د وجې نه هغه نظر ومنه منښت یې وکړله قسم یې وکړو وی زه وعده کومه که الله مال شفا راکړله نو زه به تا سل چوکې وامه سل گزاره به دې وام زما په بیماری باندې شیطان دومره حوصله وکړله دومره جرأت یې وکړ چې زما کور والا ته دا قسمه خبره یې کړې ده دا خبره چې ډاکټره تا شفا ورکړله تا مریض جوړ کړ دا موجب شرک خبره ده شرک دی اگر چې دې کې تعویل کیدی شي خو بیا هم ایوب علیہ السلام په دې باندې غمجن شو دې نه مخکې به هم دعا کړې وي خو دې واقع نه پس ډېره زاري الله ته وکړه چې الله ما جوړ کړي الله پاک د دعا قبول کړله مخکې بیماری واغه برداشت کېدله او دعا به نه غوسته مال حیا راځي چې دا الله پاک نه سوال کومه وی به دونه زمانه ما جوړ ساتلی وي کم از کم دغومره زمانه چې د صحت کومه زمانه وه دومره د بیمارۍ د باندې تېره شي هلې سوال وکړه مال حیا راځي 7 کاله پې بیماري تېره شوې وه بیا آخر کې سوال وکړ بیا الله ما جوړ کړي نو د جوړېدو طریقه الله پاک ورته دا وښوله چې دې پروت و نو ته یې خپه وخوځوه په دې یو خپه حرکت داسې وکړه لکه لته چې وهې نو هغې سره د ځمکې نه یو چینه جاري شوله یخې اوبه راووتې وی دا یخې اوبه څه وڅښه دننه بیماري به ختمه شي او پس باندې غسل وکول امبا بهر بیماری به ختم شي نو بیا جگ جوړ شو صحت الله ورکو او د دې نه پس چې کم مال ته الله اغشته او ضایع شو هغه مال یې ولا ورکو او قبر ولا نورم ورکو او کم بچی چې وفات شو هغه الله جمع دکړل او قبر بچی نورم ولا ورکړ او دې امتحان کې ایوب علیہ السلام الله پاک کامیاب کړ اوس بیبي ته قسم کړی دی چې زه به تاسل گزاره وامه نو اوس په دې وخت کې دا بیبي ګناهګاره نه وه او د ایوب علیہ السلام ډیر زیات خدمت کړی دی بیماری نه مخکې هم او د بیماری په حالت کې هم ډیر زیات خدمت یې کړی دی نیکه ده او ګناهګاره نه ده
خو ایوب علیہ السلام قسم هم کړی دی نو الله ورته قسم مماته وا قسم دې پورا کا خو سل گزاره جدا جدا وهل پدې کې دې بیبي ته تکلیف به ډېرې نو الله ورته چلو خو حیله یې ورته خولا چې سل چوکې والا هغه نه یو قوزه جوړه کا یو جارو غوندې او پاغه یو گزار ورکا دا سل گزاره شو نو ستا قسم مات نشو قسم دې پورا کا خو بیبي ته زیات تکلیف هم اون رسید دا حیله وته چا خولې وا دا وته الله خولې وا نو حیله کول یو حیله شرعی ده او بل حیله شرکی ده د یو نامناسب او مکروه خبره نه بچ کېدو دپاره حیله شرعی اختیارولی شي حیله شرعی جایز ده ایوب علیہ السلام چې کوم قسم کړی دی داغه اصلي تقاضا دا وا چې بیبي با په جدا جدا چکو باندې سل گزار وهلی شي خدا بے گناہ وا بے مثال خدمت کړی دی نو الله پاک شرعی حیله وته خولا چې قسم به ماته نه او په دې طریقه ته قسم پورا کا چې سل گزار ولا نو اوس یو حیله چې یو بنده کوي او په دې باندې یو شرعي مقصد باطلی نو داسې حیله جایز نه ده یو شرعي مقصد باطلیږي په ضایع کیږي په نو داسې حیله جایز نه ده لکه یو سړی دی مالدار دی ښه مالدار دی نو چې کال تیر شي نو دی به د ټول مال زکات ورکوي نو کال تیرېدو کې لږ غوندې وخت پاتې و د خپل ټول مال راواغېشت او ښځې له یې ورکړه چې دا ما تا ته در وبخه دا ستا شو نو اوس د کال په آخر کې دې سړي سره پیسې نشته دی غریب دی دی د څه زکات ورکړي نشته زکات او په دې ښځه زکات ځکه نشته چې دا خو پرون مالکه شو نو لا پې کال تیر شوي دی نو دا به څه زکات ورکړي نو ښځه هم زکات ورنه کړي او سړی هم ورنه کړي اوس دې ښځې سره چې دا مال پروت دی او کال تیرېدو ته قریب شو نو دې دا مال واغېشت او خپل خاوند ته یې ور وبخوي ما ټول تا ته در وبخه نو په دې ښځه زکات نشته کال پې نه تیر شوی نه دی په دې سړي ځکه نشته چې هغه سره خو پرون مال لاغې مالک شو نو دغه شانتې ټول عمر تیریږي نه ښځه زکات ورکوي او نه سړی زکات ورکوي نو دوی شرعي حکم او شرعي مقصد باطل که په دې باندې دا ښځه هم ګناهګاره ده او دا سړی هم ګناهګار دی حیله یې وکړله خو دا حیله په دې باندې دوی ګناهګار دي بلکې د زکات نه ورکولو چې څونه ګناه ده د هغې نه زیاته ګناه په دې کې ده نو حیله به علی جایز وي چې یو شرعي مقصد پې نه باطلی او نمبر دو حیله به علی جایز وي چې د یو حقدار حق پې نه باطلی د یو حقدار حق هغه پې نه باطلیږي نو بیا به حیله جایز وي او که د حقدار حق پہ باطلے نو بیا حیله جائز نه ده د مانزه فدیه چې کله یو سړی نه منځونه فوت شوي وي او دی وفات شو د وصیت کړی چې زما د منځونو فدیه ورکړي او د روژه نه ده نیولې د مرض په د وجې نه یا د سفر د وجې نه او دی وفات شو نو د مانزه او د روژې فدیه ورکول لازم دي خو اوس که مال دومره زیات نشته دی
چې د ټولو منځونو او د ټولو روجو فدیه په پوره شي لږ غوندې مال دی نو فقهاو د دې لپاره حیله اسقاط طریقه خولې ده حیله اسقاط نو د فقهاو د شرطونو مطابق حیله اسقاط جائز د فقهاو د شرطونو مطابق حیله اسقاط کده منځ او د روجې د فدیه لپاره وکړي شي هغه جائز کده فقهاو دا شرطونو مطابق نه وي نو غاړه په نه خلاصيږي اوس چې چاته مسله پیښه شوه نو هغه بندره د حیله اسقاط د پاره د مستند عالم لا مشوره واخلي ارچانه نه د مستند عالم لا مشوره دی واخلي او هغه د فقهاو شرطونه به وته اوخی نو په هغه کې حیله وکړه نو دا به جایز وي او که د فقهاو د شرطونو مطابق نه وي نو حیله اسقاط به جایز نه وي چې چاته مسله پیښه شي هغه مستند عالم نه تپوس کوي غیر مستند عالم په مشوره د کار نه کوي یو مسله دې کې دا هم ده چې یو قسم دې وکړو اوس دا قسم ماتول شرعا دا غوره وي نو ته به دا قسم ماته مثال په تور باندې تا قسم کړی دی چې د فلانی بنده سره به ښېګړه نه کومه دا خو مسلمان دی او د سره ښېګړه خو دی خو ته جذباتو کې راغلی قسم دې کړی دی اوس خپې چې دا ما ولې داسې وکړل نو ته به دا قسم مات کې د فلانی بنده سره ښېګړه وکړه او بیا د دې قسم کفاره ورکړه نو دا قسم کفاره داره چې لسو مسکینانو ته 2 ټیمه طعام ورکړه یا لسو مسکینانو لا جامه ورکړه یا غلام آزادول نو غلام آزادول خو دې زمانه کې نشته دی خو لسو مسکینانو لا جامې ورکول یا لسو مسکینانو ته 2 ټیمه طعام ورکول 2 ټیمه به ماړه کې او که اوچ طعام ورکه پیسې ورکه نو په باندې 2 کیلو غنم یا اوړه یا د هغه قیمت یو مسکین له ورکه نو لسو مسکینانو ته به دې طریقه باندې که غله ورکه که د هغه قیمت ورکه نو وربکه د غلې قیمت اوړي وروړي کله لګي کله ډيري نرخونه اوړي وروړي نو په باندې 2 کیلو غنم یا اوړه یا د هغه قیمت یو مسکین له نو دقه لسو مسکینانو ته به ورکړه اوکې دا د قسم کفاره اول به هغه کار اوکې قسم به مات کې رسل قسم کفاره او که د مال وس دې نه کېده نو بیا 3 روزې پرله پسې به ونیسي اول به قسم مات کې بیا 3 روزې پرله پسې ونیسه پیغمبر علیہ السلام کله کله قسم کړی دی یو 2 صحابه کرام را له سورلی غوستا پیغمبر علیہ السلام ته دی وخت ما سره نشته یو بیا شو ویلی پیغمبر علیہ السلام خفه شو غوسه شو او قسم یې خور تاسو له سورلی نه درکوم صحابه کرام را دی خوشو لک سات چې تیر شنو د سورله انتظامات وشو سارویرال پیغمبر علیہ السلام هغه 2 کسان راولې مالا هغه واستو غویله سورله انتظام کو سورلی ورکړه هغه دواړه چې دی خوښ نه بیا چې پیغمبر علیہ السلام قسم کړو چې سورلی نه در کومه اوس په موږ له سورلی راکړه ولې قسم ته ایر دسه دا چې وته یاد کو نو ورله له دا الله محبوبه تاسو قسم کړو چې سورلی باندې در کوم موږ له مستراک تاسو نه قسم وینا قسم می یادو خدا تاسو له سورلی در کول دارا ته غورخ کاری نو ما قسم مات ک تاسو له سورلی در کړه او دا قسم کفاره مې ورکړه
نو په قسم ماتولو کفاره شته. نو ځکه ایوب علیہ السلام ته الله وی قسم ماتوا، قسم ماتوا، او کماته نو بیا به در باندې کفار راځي. نو دا حیله و توخوله چې قسم ماته نو کفاره راځي، قسم ماتو په دې طریقه ده قسم پورا کا. وذكر عبدنا ایوب، یاد کت زمنگ بند ایوب علیہ السلام، اذ نادا ربه پکم وقت چی دا آوازو کخپل پروردگار تا، انی مسنی الشیطانو چی بے شک مسکڑ دے مال را شیطان بے نصب وعذاب، پا غم او پا تکلیف سرا، ما تزغت غم را ورسو تکلیف را ورسو چی کور والا تا بی بی تے کم طریقو خولا چی ما شفا نسبت ڈاکٹر توکا پدے غم جنو. اذ نادا ربه پکم وقت چی دا آوازو کخپل پروردگار تا انی مسنی الشیطانو چی بے شک مسکڑ دے مال را شیطان بے نسبن پا غم باندے وعذابو پا تکلیف باندے، تکلیف را رسول دی. اللہ پاک سوال قبول کو ہوتی اور کون بے رجلے کا اللہ تا اوہا پخپلخ پا باندے نو لتے والا ابروتی. هذا مغتسل دا عبد لمبلو دی، بارد یخیلی و شراب و دسکلو دی. هذا مغتسل بارد دا دا لمبلو دا پارا یخی عبدی و شراب و دسکلو دا پارا دی. نو اوبے اسکلے و غسلے اوکا اللہ جوڑ کو. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، وَوَهَبْنَا لَهُ من ور ابخدتا أَهْلَهُ دا أهل سمر خاندان چی وفات شناغی و تواپس جمع بکلل. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ او داوی پا مثلی دا دوی سر نورم ورکلل رحمتا مننا، دا رحمت و زمن دا طرفنا، مہربانی و زمن دا طرفنا، و ذکرہ لأولی الالباب او نصیحتو او ذکر دی لأولی الالباب خاوندانو دا عقل لپارا. وخذ بیدک ضغثا ونسا پخپل لاس باندے ضغثا یو قودا دسل لختو یو قودا ونسا فضرب به نو پدے باندے وحلو کا بی بی پدے باندے وح ولا تحنث او قسم ماتوا ولا تحنث زان محانس کوا. انا وجدناه صابرا بے شک من بیا مندلو دلرا صابرا صبر کون کے برداشت کون کے. نعم العبدو سنیک بندو، نعم العبدو سخکل نیک بندو. انہو اواب بے شک دی اللہ طرف ترجو کون کے ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك
हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब ववहबना लहू अहलहू व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब वख़ुज़ बियदिक ज़िग़फ़न फ़ज़रिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत स्वाद दिरिश्तमा सिपारा 2 आयात।